السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشد کوئی عزتمن مسلمانانو دو جمعې مخکې درې خبرې بیان شوې چې دغه وخت کې په هغې باندې امت مسلمه ته د عمل کولو سخت ضرورت او چې کله امت په دې درې خبرو باندې عمل وکړي او دا په امت کې راشي نو د هر شر نه شیطان نه د فتنو نه سد باب هم وشي الله جل شانه هم راضي شي او د دنیا او د آخرت خیراتونه به هم نصیب شي. هغه درې خبرې دا وي: یو پوره دین زده کول، په هغې باندې عمل کول او اهل علم د هغوی په ذمه باندې بل شی دی هغه خورول. دویم د مسلمانانو په خپله کې اتحاد او اتفاق. دریم شی تزکیه نفس، د خپل باطن او د نفس اصلاح. ځکه چې دا دوه خبرې دا موقوف دي په دې وروستنۍ خبره باندې چې څو پورې د انسان زړه دا سیقل شوی نی، مان شوی نی، صفا شوی نی، تر هغې پورې دې دوه خبرو باندې عمل کول ګران دي. زړه کې چې تیاري وي نو هغه زړه حق د حق په شکل کې نشي لیدلی، بلکې حق ورته باطل ښکاري، باطل ورته حق ښکاري. پړي ته به مار وایي او مار ته به پړی وایي. په تیاره کې دوی به مار دی به وایي پړی دی، هغې ته به لاس کړي، هغه به ټک ورکړي، زهر به پکې پرېږدي، مړ به شي. بهرحال دې دریو خبرو کې یو خبره چې هغه پوره دین هغه څنګه په هغې عمل کولی، دوه جمعې په هغې باندې بیان شو. نن هغه دویمه خبره ذکر کولی، مسلمانانو په خپله کې اتحاد او اتفاق. د هغه نه مخکې دا خبره عرض کړم چې د دنیا هر یو انسان او هر یو قوم دا اتحاد او اتفاق خوښوي او د تفرق او اختلاف نه ځان ساتل غواړي. که هغه حکمرانان او حکومتونه دي او که هغه قومونه دي او که هغه خاندانونه دي او که هغه افراد دي. ځکه چې په دې صورت کې امن هم دی، خوشحالي هم ده. او په دنیا کې هر یو فرد، کافر او هندو، امن او خوشحالي غواړي او د مصیبت او دشمنۍ نه او د بېچینۍ او اضطراري کیفیت نه ځان ساتي. او په اتحاد او اتفاق کې امن دی چې ته په ما خوږېږې، زه په تا خوږېږم. نه به غلی، نه به شوکی، نه به ډاکی، نه به غصب وي، نه به قتل وي، نه به یو شی وي، نه به بل شی. هر یو قوم دا غواړي، یهود هم غواړي، نصاره هم غواړي، مسلمانان پرې خود غواړي. خو بیا د اتحاد او اتفاق د اختیارولو لارې جدا جدا دي. څومره لارې چې جوړې دي هغه د انساني سوچ او د حکومت د یو څو افرادو د ذهنونو سوچ دی، هغه مخې ته راغلی دی
کاغذ کې تحریر دی، هغې نه قانون جوړ شوی چې په دې قانون باندې زمونږ اتحاد او اتفاق راتلی شي. او دا خبره یاد ساتئ چې څومره انسانان وي نو داسې کېدی شي چې د هر چا سوچ جدا جدا وي، او دا ډېره ګرانه وي چې د ټولو سوچ یو وي. د دوو کسانو سوچ یو وي، ذهن کې یو خبر راځي، دا هم ډېره مشکله وي. او چې کله راشي دې ته نسبت اتحادي وایي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله پیغمبر دی، او ابو بکر صدیق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی. ابو بکر صدیق مقتدی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مقتدا او امام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی راځي، په ابو بکر باندې وحی نه راځي. لیکن په ټول امت کې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په صفاتو کې یو شان کس په صحابو کې هغه صدیق اکبر دی، چې کوم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حضرت خدیجه رضی الله عنها ذکر کړي بخاری شریف کې دي. او ماغه صفات ابن الدغنا د مکی یو رهایشي چې هغه د کفر په حالت کې او د ابو بکر صدیق سے دوست او ماغه صفات یو هغه کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې هغه کافر بیانې چې تا کې دا صفت دی، تا کې دا صفت دی، تا کې دا صفت. ته صله رحمی کې، ته د تنگدستو سره مدد کې، ته چې بچا باندې بوج د هغې بوجونه اوچته، ته د ملمه اکرام کې، ته داسې کې داسې کې، ټول انسان کمالی صفات هغه ذکر. او یو کافر او مشرک چې کوم شی ذکر کوي هغه به هغه شی ذکر کوي چې هغه عام وي، ټول خلک پیژني. نو د دې دواړو په منځ کې د ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې اتحاد و چې صوفیه کوم نسبتونه څلور ذکر کوي، په هغې کې نسبت اتحادي و. نو دا سوچ په لحاظ سره زما عزتمند دا ډېره زیاته مشکل ده. دغه وجه ده چې زمونږ په دې علاقه کې په پښتنو کې متل دی چې څومره خولې هغه عمره خبرې، ځکه چې خبره د انسان د سوچ نه روزي بار ده. په زړه کې دی یو خیال جوړ کی، کلام نفسی اول په زړه کې جوړ شي، خبره چې سړی کوي مزغونه پورې وځي، بیا د هغې نه پس هغه په خوله باندې جاري کېږي، دا د هغه رایې وګرځي. نو چې څومره خولې وي هغه عمر خبرې وي. د یو مسئلې حل هغه ټول یو نه بیانې، مختلفې رایې. بهرحال عرض مې دا کولو چې اتحاد او اتفاق هر څوک غواړي، لیکن د هغې طریقه څه ده په دې کې اختلاف. قرآن کریم هم د اتحاد او اتفاق په باره کې وایي، لیکن قرآن پاک لارم خولی ده او په هغې باندې د تلو طریقه هم خولی ده. په کوم څیز چې اتفاق راځي مرکز اتحاد هم خولی دی او د هغې طریقې هم خولی ده. او نور خلک چې اتحاد او اتفاق کې یادوي د هغې مرکز اتحاد د افرادو په لحاظ سره جدا جدا، د جماعتونو په لحاظ سره جدا جدا. دغه وجه ده چې په یو تپه کې، په یوه ډله کې، په یو قوم کې، په یو جماعت کې کله کله جماعتونه جوړ شي. تاسو به وایئ چې دا کافر یو دي، د یهود او نصارا یو دي. حالانکې داسې نه ده. زه یوه ورځ د عیسایانو ګرجې ته لاړم، د عیسایانو ګرجې ته لاړم، ما وی چې د دوی په باره کې معلومات کوم چې د دوی دننه عبادات څه دي، دوی څه کوي په دې ګرجو کې. مسلمان خو چې جومات ته راشي نو جوماتونه المساجد و بیوت الله، دا د الله کورونه دي، په دې کې د الله بندګي کېږي، په دې کې مس کېږي، په دې کې تلاوت د قرآن پاک کېږي، په دې کې د الله نوم اغشتی کېږي. قرآن کریم په باره کې، قرآن کریم کې الله جل شانه ذکر کړي د مساجد باره کې،
فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر اللہ، ایسے گھروں میں کہ جن کے اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور صبح و شام اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اس میں تسبیح کی جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے صبح اور شام. جمعتون دې لپاره ما غنه تاسو کو نو هغه چې ما ته کوم جوابونه راکړل نو هغه داسې و چې د دنیا نن سبا د هغې د ناجایزو تعلقاتو ګړ او بنیاد د هغې ګرجي دي نن سبا. بل تپوس مې ته دا وکړو چې مونږ سره یو خوا دې طرف ته دا یو ګرجه ده او ستاسو دا یو بله ګرجه ده، په تاسو کې فرق شته؟ هغه وی چې څنګه تاسو کې فرقې دي نو داسې مونږ کې هم ډېرې فرقې. غټ پادری و د صوبه سرحد چې ما ته چاوي ام جاروکخ نو د دې صوبې پادری و، غټ پادری وی چې څنګه تاسو کې فرقې دي داسې مونږ کې هم دي. نو ما ورته زمونږ د مدرسې سره لګېدلې متصل ګرجه ده دیوال په دیوال، هغه او ستاسو دا ګرجه دې کې څه فرق دی؟ هغه وی چې زمونږ تعلق د پروټسټنټ سره دی او د هغې تعلق د رومن کیتولیک سره دی. او رومن کیتولیک ګرجې ته تللی ما ته وایي نه زه په ګرجو څه کوم، خو دلته راغلم صرف معلومات حاصلوم چې ستاسو د دین سره د خپل مذهب سره څومره تعلق دی. هغه وی چې رومن کیتولیک په هغې کې چې لاړ شي د هغې په ګرجه کې نو په هغې کې د عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د مور بیبي بوتان دي، تر دې چې کوم ځای کې پادري تورات وایي په هغه ځای کې بوتان دي او غیر چاپېر هم بوتان لګېدلي. او ما ته وایي ته راشه زمونږ ګرجه وګوره دا په 1915 کې جوړه شوې ده، په دې کې چې د بوت شته دا زمونږ وي، مونږ پروټسټنټ یو پروټسټنټ او په دې کې بوت نشته. نو ما ورته او بوت خو پکې نشته وی په مونږ کې دا فرق دی. بیا په دې یو یو کې وی ډېرې زیاتې فرقې. نو کله کله زمونږ دا مسلمانان چې پته وطني نو دی وایي چې وګوره دا کافر ټول یو دي. د کافرو سره د کفره په خپله کې دومره اختلاف دی چې کوم مذهبي کافر دي لکه یهود نصارا چې څه وایم. بهرحال عرض مې دا کولو چې اتحاد او اتفاق دا انسانی سوچ او اغراضو مطابق د دې قوانین اختیار نشي کېدی. د هر چا سوچ جدا جدا، د هر چا اغراض جدا جدا، تر دې پورې چې د اولاد د مور او پلار سره اتحاد نشي راتلی چې د اغراضو لپاره وي. او نن سبا هغه کېږي چې کوم مور او پلار بوډاګان شول او هغوی سره مال نشته دی، بېشماره کورونه داسې دي چې هغه اولاد د هغې مور او پلار تپوس نه کوي، هغه در په در خاورې په سر کور کې پراتی څوک د خدمت نه، ځکه چې ځمکه نشته، پیسې وسر نشته، جیداد نشته، بل شی نشته، بل شی نشته، په خپل کور کې تیارېدو ته د خدمت کولو ته هغه تیار نه. حالانکه که چېرې د مور او پلار خدمت صرف او صرف مرکز وحدت قرآن پاک وګرځولی شي نو هر سړی به د مور او پلار خدمت کوي چې قرآن مني. ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی شریف کې حدیث دی، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا اور خوشنودی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کرو، اور اگر باپ کو ناراض کرو گے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. لیکن دا رتویم دا آغا پلار چې کوم د دین نه واقف دی هغه په دین روان دی. کله کله پلار هم د ناپوهۍ د وجې نه په خطا باندې روان، لیکن داسې د اغراض تعلق، غرض د مور او پلار د بچی سره تعلق په دې بنیاد باندې وي چې دی ما ته پیسې ګټي. که چېرې زوی پیسې نه ګټي هغه مزون هم کوي، هغه تهجد هم کوي، هغه روژې هم نیسي، هغه د خلکو خدمتونه هم کوي، هر یو کار کوي، لیکن پلار ته پیسې نه راړي، یا ګټي نه یا راړي نه، دته یې نه ورکوي. نو دغه وخت کې د پلار وایي چې دا زوی ما حق کړی دی. ولې مې حق کړی؟ ځکه چې زما په کار نه راځي. که چېرې د دې پلار نظر په قرآن پاک وی
نو ده به قرآن ته کتل چې الله جل جلاله د اولاد په باره کې څه حکم کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد په باره کې څه فرمایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بچپن نه د اولاد د تربیت په باره کې فرمایي. بچپن نه بلکې د واده کولو د وخت نه هغه ښه سره واده وکړه چې هغه ښه نسل بچي پیدا کوي او د هغې به پته څنګه لګي، د هغې د خاندان د نورو ښځو نه به پته لګي، د هغې مور، د هغې ترور، د هغې خویندې دې نه به پته لګي. تزوج الودود الولود فإني مکاثر بكم الامم. هغه ښځې سره واده وکړه زنانه سره چې هغه حیاداره وي، حیا به په ماشومانو کې راځي. هغه ښځې سره واده وکړه چې هغې اخلاق ښي، اخلاق به په ماشومانو کې راځي، ځکه چې د اخلاقو اثر، په جینکو د پردې اثر او د حیا اثر دا د مور نه راځي. د خپل اولاد که چېرې ته صحیح اولاد غواړې بچي ته د هغې سره وکړه، لیکن دلته داسې نه کېږي. مسلمان د انتخاب د جینۍ یا د ښځې چې ځان دپاره کوي د ده معیار د ده خپل سوچ مطابق یو مسلمانان، لیکن سوچونه زمونږ د قرآن پاک مطابق د هر چا خپل خپل سوچ دی. او چې کوم واده د خپل سوچ مطابق وشو، قرآن ته نه ګوري سړی، الله د الله رسول ته نه ګوري، دا د یو څو ورځو وحدت دی. ښځه خاوند کې ناچاقي راشي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وفرمایل تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک. د زنانو سره چې نکاح کېږي هغه د څلورو خبرو په وجه باندې کېږي. لمالها د هغې مال دی، مال ورسره ډېر دی، دې سره به زه نکاح وکړم دا به زما کور ته دا مال راشي. ولحسبها خپل ذاتي مال دی د هغې. ولحسبها د هغې د خانداني شرافت د وجې نه د سید خاندان سره تعلق دی او د میا مولا خاندان سره تعلق دی، داسې اعلی خاندان سره تعلق، یا پلار او رونه صاحب منصب دی، عہدې والا دی، دنیوي مناسبو باندې دی، غټو غټو عہدو باندې دی. ولجمالها دریم د حسن و جمال د وجې نه کېږي، د حسن و جمال د وجې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم شی چې ذکر کو هغې دین ذکر کو. ولدینها بعضې خلک داسې دي چې هغه زنانه سره نکاح د دین په بنیاد باندې کوي، ایمان دی پکې، دینداری دی پکې، حیا ده پکې، اخلاق دی پکې. بیا فرمای فاصفر بذات الدین، دغه واخله. او دلته لفظ د فاصفر استعمال کړی دی، کامیابي په دې کې ده. که ته کامیابي غواړې نو د دې زنانه سره نکاح وکړه چې په هغې کې دین دی، دا نور نه. ځکه چې مال هم فانی شی دی، مال له لاسو خیری دی، کله وي کله نه وي. خانداني شرافت هغه هم وقتی شی دی. میانګان چې مخکې د هغې مشران نیکانو نو یو څو پشته پورې د هغې مشرانو اثر په دې خپل کشرانو باندې وي. بیا کشران داسې کارونه وکړي چې په مشرانو هغه نوم هیر شي، زنا پکې شروع شي، قتل پکې شروع شي، شراب نوشي پکې شروع شي، نشې پکې تورو شي، تماشې ډمتوب پکې راشي، بیا د میانګانو نوم څوک وخله نه لري. سیدان داسې داسې کارونه شروع کړي. هغه قومونه چې په هغې کې علما تېر شوي دي د هغې په نسل کې داسې کار، د هغې د مشرانو د وجه نه څه وخته پورې خلک د هغې عزت کوي، خو چې کله په دې کې بدي شروع شي بیا هغه نوم باندې خاورې واوړي، نوم هم ختم شي. دا وقتي شی دی. شرافت، عزت خاندانی، حسن و جمال وقتی شی دی. جلاب ورته ورکه، جلاب چې دستونه پې باندې ولګي د مخ هډوکي به ښکاره شي، داړې به یې روزي، ته بیا نفرت کوي. ایو لطیفه د یو سړي د یو ښځې سره واده کړی او نن سبا خو دا کریم پوډر، موږ ته کریم پوډر وایو، سرخي پوډر پخوا ورته خلک وایي. پخوا خو په زنانو سره یو سرخي وه، د پیسکې سره به یې د لوپټې تړلې وه چې واده ته بدلې نو لسو ښځو په هغې باندې شونډې سرې کړي لا وړي. او اوس یو یو چې سنبالیږي نو په هغې باندې 2 غنټې 2.5 غنټې لګي، او په کور کې هم نه سنبالیږي، بلکې د هغې دپاره دوکانونه دي. دا بې حیاګیري چې هلته یې واستې هلته یې سنبالي. سړي واده وکړو ښځې سره نو په هغې خو بله سرمن ختي وه. دی په سفر باندې لاړو چې د سفر نه ناڅاپه رالو، کور ته رادننه شو، ویې کتل نو ښځې په غولي کې جارو وهل.
نو هغه کریم پوډر یې نو لګولي، سر یې ببرو، په سر یې لوپټنه وه. نو ده وویل چې زما ښځه څه شوه؟ نو هغې ورته ویل زه دې ښځه یم که نه؟ وایي ته خو نه یې. هغه خو بل شان و. به هر حال پرېښوه، بیا طلاق یې ورته ورکړو. ولې؟ وادي د دې وجې. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول عارضي سوزونه دي. فاظفر بذات الدین، د دین د وجې ورسره نکاح کړي چې دا دیندارۍ کې ښه ده. دا موږ ډېر مزېدار کوي، دې کې حیا ډېره ده، د دې اخلاق ښکلي دي، دا زبان درازه نه ده، دا خاوند سره نښلي نه به خبره وایي. دې کې دا دي دا ټولې خوبۍ چې وي، دا چې بوډۍ شي نو هغه وخت کې به دې محبت ورسره سیوا کېږي. مستی خو به ختمه شي، ټیک ده، خو مینه به ورسره سیوا کېږي، ځکه چې د دین په بنیاد باندې. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې اتحاد او اتفاق په خپلو کې، په مسلمانانو کې، په قومونو کې، په افرادو کې چې د اغراض په بنیاد شي، هغه نشي کېدی، هرګز نه. دوه کسان نشي یو ځای کېدی، ښځه خاوند نشي یو ځای کېدی، تفرق به راځي. اولاد او مور او پلار نشي یو ځای کېدی، یو کور او بل کور کې نشي راتلی، د دوی غرض جدا دی، د هغه جدا دی. یو غرض غواړي، هغه بل غرض غواړي، د یو بل فیدو ته نشي کتی، د یو بل حقوقو ادایګۍ ته نشي کتی. خپل مفادات د هر یو سړي مقصد دی چې فیده حاصلېږي. لکه نن سبا زمونږ په دې پېښور کې چې ټرافیک ځي، په غلط لاره باندې به ګاډی راشي او بیا به تا ته وایي چې امیر صاحب سره د ګیرې وګوره ته ما ته دې مخه بنده کړې ده، حالانکې ته به په سمه یې، هغه به غلط وي. لیکن ته خوځې نه، ځکه چې لار ستا ده، حق ستا دی. ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. چې کله د خلکو ذهنونه الټه شي، بیا به دې حق ته باطل وایي، باطل ته به حق وایي، تور ته به سپین وایي، سپین ته به تور وایي، جایز ته به ناجایز وایي، ناجایز ته به جایز وایي، رواو ته به ناروا وایي، نارواو ته به روا وایي، غیر مشروع ته به مشروع وایي، او مشروع ته به غیر مشروع وایي، حلالو ته به حرام وایي، او حرامو ته به حلال وایي. سود خو حلال دی، په دې کې ډېرې فایدې. ولی هر یو کس د خپل سوچ مطابق خبره کوي. د سره سړی مسلمانې دی نشي، امن سکون ذاتی به دته نه حاصلېږي، د خلکو نه خو پرېږده، د ده ذهن به بېچینی چې کله سړی په خپل نفس باندې روان وي. قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي چې کوم سړی د نفس اتباع کوي، دی بیا د ده مثال داسې دی لکه چې مارغانې اوچت کې چې په کوم ځای کې وغورځول، که په کنده کې وغورځول، که په سمندر کې وغورځول. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د خلکو د سوچ په بنیاد باندې د اتحاد او اتفاق اصول نشي وضع کېدی، بلکې دا هغه ذات کولی شي چې دا کوم انسانان پیدا کړي دي، هغه الله رب العالمین دی. الله جل جلاله هغه په دې ښه پوهېږي چې د خلکو اتحاد په څه باندې راتلی شي، په خلکو کې وحدت په څه باندې راتلی شي. هغه قرآن کریم دی. قرآن کریم دی آیت کې چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کو، الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او تاسو منګولې کلکې ولګوئ. اعتصام ویل کېږي مضبوط نیوو ته د یو څیز چې په هغې کې د پرېښو سوچ نی، اراده نی. د هغې مثال زه تاسو ته داسې درکوم لکه سیلاب راشي، الله پاک دې تاسو ټول وساتي، او لاندې اوبه رالې او ته په یو کاڼي پاتې شوې، او هغه کاڼی مو اورغړي، خو تا یو رسه نیولې ده پورته، او اخوا دې خوا خلک په غاړو ولاړ دی، تا ته وایي دا رسه پرېږدمه، ستا د ویښتو بچ کېدل دې ممکن دي، خو چې رسه پرې نه وي، تا به هغه رسه څومره مضبوطه نیولي، ته به هغه بلکل نه پرېږدي. دې ته اعتصام وایي. داسې نه چې داسې دې په لاس یې هغه دې مضبوطه او کلکه نیولي، ستا سوچ کې نه راځي چې دا پرېږدم، ځکه چې دې کې تا ته مرګ او ژوند ښکاري. که چېرې دا مې نیولي ژوندی بچ کېږم، او چې دا پرېږدم نو زه مرم لاندې غر کېږم، بس ما سیلاب وړي، بیا نه پرېږدي. نو الله جل شانه فرمائی واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. دا اللہ جل شانہ دا رسی دا کلکونی سے، دا اللہ رسی سے شد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا اللہ رسی دا القرآن کتاب اللہ، دا کتاب اللہ قرآن پاک تھی. قرآن کریم
چې دا د اسمان نه الله جل شانه ځوړند کړی دی. بعضې روایاتو کې دي، طبراني روایت کې، چې یو سر د الله په لاس کې دی، یو سر ځمکې ته را ځوړند کړی دی. په دې سره الله جل شانه حکم کوي چې ټول انسانان دې سره کلک ونښلي. اوس چې کله الله جل شانه قیامت قائم کی، نو دا ټول خلک چې چا دا رسۍ نیولې ده دا وبره لاړ شي، دی به د قیامت د سختیو نه بچ شي، جهنم نه به بچ شي. او چې چا پریښي وه هغه به لاندې سیلاب راشي یا به اور په هغې کې به لاړ شي، غرق شي. دویم د دې رسۍ تعلق د الله سره دی، او چې چا دا رسۍ نیولې ده په خپلو کې د یو بل سره دی. واعتصموا بحبل الله جمیعا، ایک ساتھ سب مل کر اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر تھامے رکھو. ټول یو ځای دا رسۍ ونیسئ یو ځای. د دې مطلب دا دی چې ستاره د الله سره تعلق هم وي، خو په خپله کې د یو بل د حقوقو ادایګي هم وي د الله د قانون مطابق. زمونږ دین اسلام د دې یو برخه عبادات دي، براه راست د خدای د راضي کولو اعمال کول، لکه مز، روژه، او 3 حصے د دې معاملات دي، او دا معاملات د یو بل سره ادا کیږي. اغشتل، خرڅول، نکاح، طلاق، ایلا، چې څومره اقسام دي دې سره متعلق، حسن معاشرت، د یو بل حقوق ادایګي وغیرہ وغیرہ. 3 برخې فقه او دین دا معاملات دي، دا به د یو بل سره ادا کوي د اسلامي اصولو مطابق چې څنګه شرع وایي. او یو برخه څلورمه دا عبادات دا الله جل شانه سره. او په دې 3 برخو کې به هم د الله خبره منی، دا رسۍ به دې نیولي، رسۍ مضبوطه، په دې رسۍ سره به هغه حقوق ادا کوي چې په هغې بنیاد باندې ادا کړي، نو ته د الله جل شانه پوره بنده شوي، او ته د الله جل جلاله اطاعت په شکل کې بندگی کې. یو هغه عبادات چې براه راست دي لکه مز شو، یو هغه عبادت ته بندگی ده، دې ته بندگی وایي چې هغه ته د معاملاتو په شکل کې خدا الله جل شانه د راضي ساتلو کوشش کوي. تا پورې د بای حق ته، پردې حق ته، تا هغه حق ورکې، هغه پورې ستا حق ته، هغه ستا د حق ادا کولو کوشش کوي. وروره دا ستا ما پورې حقو دا واخل، تا هغه ته وایې چې دا واخل. داسې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف کې حدیث، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تیرو قومونو کې یو سړی په بل باندې ځمکه خرڅه، د ځمکه واغشته، او چې کله ځمکه واغشته هغه یې سموله یا اړوله یوي پکې کوله، په هغې کې سره زر راووته، پوره خزانه و، سره زر پکې راووتل، هغه لوښی ډک د سرو زرو، دیګ و، کټوۍ و، هر څه چې و، هغه د واغشتل. دی مشتری چې ځمکه اغشتي څوک یې ویني نه، دا ځای خالی دی، بایې نشته. دا یوړل بایې ته چې چا نه ځمکه اغشتي، هغه ته یې وایي چې روره تا نه چې ما کوم ځمکه اغشتي وه په هغې کې دا زر راوتي دي، ستا مال دی دا واله. هغه ورته وایي چې ما خو مال په دې کې نه دی ښخ کړی. ده ورته وایي چې ستا په ځمکه کې راووت. هغه ورته وایي چې ځمکه خو ما په تا باندې هر څه سره خرڅه کړي، دا ستا دی. دی ورته وایي چې ما تا نه صرف ځمکه اغشتي ده، دا زر مې دنه نه دي اغشتي، دا ستا دي، زما نه دي. هغه وایي ستا دي، دی وایي ستا دي. دا واقع زه بیا ځکه ذکر کوم چې داسې ډېر واقعات دي په تیرو قومونو کې هم د دې امت نه مخکې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سیرت د حیات صحابو د کتابونو نه پته لګېږي چې هغه وګوري نو هغه ټول صحابه داسې. نو یو ته واپس کوي دا خزانه، بل ته واپس کوي، یو وایستا ده بل وایستا ده. چې کله معاشره کې داسې حالت وي د یو بل د حقوقو د ادا کولو باره کې، نو څومره به په هغې کې امن وي. هر ګړۍ او هر ساعت به داسې وي لکه اختر خوشحالي، هر یو به د بل نه خوشحاله و راځي. بیا دی یو نه غشته، درېمګړي ته لاړل، داسې کس چې نیک غونې کس و، هغه یې وکتو، منصف چې زموږ په منځ کې فیصله وکړه. هغه چې وکتل چې یو هم دې اغشتو ته نه دی تیار، بیا یې تپوس وکړو چې تاسو اولاد شته؟ یو ورته وایي چې زما هلک دی، بل وایي زما جینۍ دی، د دوی په خپله کې نکاح وکړئ او دا مال په هغې باندې ولګو، څه په مهر کې څه په سامان کې. اوس دې ته ویلی کېږي دې سره
قرآن کریم د الله قانون په هر ټیم کې وو چې څومره انبیا تیر شوي دي. قرآن کریم خو په سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. نو الله جل شانه فرمایي واعتصموا بحبل الله، د الله رسۍ مضبوطه ونیسئ جميعا ټول، ولا تفرقوا تفرق مو پیدا کوئ، جميعا ټول ونیسئ. او دې کې دا شی هم دی، داسې نه چې زه به اوس دی به اوس ونیسي زه به بیا وروسته نیسي. زما پلار به اوس قرباني کوي نو کوي به، ځکه چې د کور مشر دی، زه بیا وروسته کوم چې کله مې پلار نی، حالانکه ده سره هم پیسې شته، ده سره هم شته، پلار سره هم شته، زوی سره هم شته. پلار به مې موس کوي بوډا دی، زه خو لالک یم، زما چې ځواني تېره شي نو بیا به وروسته موس سره ګورم. یو کس په کور کې موس کوي که دا ډېره ده. دومره په دین کې ننوتل نه دي پکار، دا ټول الفاظ کفریه دي، الله جل شانه ناراضه کیږي. تا نه به الله جل شانه ستا باره کې تپوس کوي. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کل قیامت کے دن ایک نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. سبا وہ یو کس د بل بار نو چتی، بلکې زوی به د پلار نه تختی، پلار به د زوی نه تختی، مور به د لور نه تختی، لور به د مور نه تختی، رور به د رور نه تختی، ښځه به د خاوند نه تختی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، دا به هغه ورځ وي یفر المرء من اخیه چې یو کس سړی به د رور نه تختی، و امه و ابیه د مور نه به تختی، د پلار نه به تختی، و صاحبته و بنیه د ښځې نه به تختی، د بچو نه به تختی. ولې به تختی؟ دی رانه څه شی ونه غواړي. دلته کې چې به ښځې څه شی وغوښتو نو پیسې ورسره شته دی، په مینه به یې ورته راړو. بچو به څه وغوښتو وي چې څه شی غواړي چې درته راړو، هلته به تختی چې زما نه یو نیکي وانخلي، ځکه که ما نه نیکي واخېسته خو زما کار خرابي، د دې وجې به تختی. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې د الله جل جلاله په اتحاد او اتفاق صرف او صرف په کتاب الله راځي. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې حبل الله د الله د رسۍ نه مراد قرآن پاک دی، د الله د رسۍ نه مراد قرآن پاک. په قرآن کریم باندې عمل کول دا د اتحاد او اتفاق ذریعہ. خو یو شی تاسو ته بیان هغه دا چې قرآن کریم کې اصولی خبرې دي او بعضی اصول په احادیثو کې دي او فروعات په احادیثو کې ډېر زیات دي. فروعات واړه وړ مسائل، جزئی مسائل چې په هغې کې د صحابو اختلافو، رستو د تابعینو اختلافو، د تبع تابعینو اختلافو، د ائمه مجتهدینو اختلافو، هغه اختلاف د اتحاد منافی نه دی، هغه کېدی شي. د هغې په باره کې خود پیغمبر صلی الله علیہ وسلم فرمائیں اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف وہ رحمت ہے، مہربانی اللہ کی طرف سے. امت کے اختلاف دا رحمت تے، دی اختلاف نہ کوم اختلاف مراد دے دا ائمه په باره کې کوم اختلاف. امام ابو حنیفه رحمه الله په نږدې یو حکم دی، د امام شافعي سے په نږدې بل حکم دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې بدن نوی نه روزي نو وسره او دس ماتیږي. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې نه ماتیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زنانه سره د لاس ولګي نو دس نه ماتیږي. اگر که خپل خزه بل سوق، او امام شافعي سے فرمایي که خپل خزه خو چې لاس ته وسره ولګي د بدن سره نو دس ماتیږي، صرف لاس لګول نور څه نه. دا اختلاف ائمه کې دا د رحمت باعث دی، ځکه چې په دې کې دا وسعت په دې دین کې شته دی. بعضې خطه کې په بعضې خبرو باندې عمل کول ډېر ګران شي، او د یو امام په نږدې په عمل کېدی شي، د بل امام په نږدې نه، او په بعضې علاقه کې د بل امام په نږدې عمل کېدی شي. او دا اختلاف د صحابو په زمانه کې اختلاف و، د صحابو په زمانه کې دا اختلاف و. بعضې خلک وایي چې دا اختلاف د فقهاو په منځ کې دا ټیک نه دی، او دې کې غلیظ او سخت الفاظ استعمال. امام ابو حنیفه رحمه الله ته بد او سپک، ائمه او مذاهبو پسې سپک، په فقه پسې سپک، حالانکه فقه خو قرآن پاک او حدیث کې ذکر شي. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی. یو فقیه
هغه په زرو عابدانو باندې افضل دی چې بغیر علم لګي. او فقيه هغه ته ویل کېږي چې هغه ته قرآن کریم کې پوهه حاصل شي، د قرآن پاک ویښته بنیاد ته د آیت ورسیږي. مراد د الله جل جلاله څه دی؟ یو ځل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په موز ولاړو، 4 شاګردان دي چې هغه 4 واړه د خپل وخت غټ غټ علما او محدثین، مجاهد، طاووس، اکرمه، عطا ابن ابي رباح، دا 4 واړه غټ غټ ائمه دي او د امام د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاګردان دی. ناستي عبدالله ابن عباس په موز ولاړ دی. یو کس راغی، هغه وایي زه د مسلې تپوس کوم، تاسو کې څوک عالم شته؟ هغه خپله ناپوهه سایل وایي چې ووایه. هغه تپوس کوي چې زه بول کوم نو بولو سره مانه سپین څاڅکی لاړ شي، سپین رنګي وي، په دې باندې غسل اوړي که نه؟ دوی ته تپوس وکړو چې ته د هغه څاڅکي باره کې تپوس کوې چې د کوم نه ماشوم پیدا کېږي؟ نو سایل ورته وایي چې وایي چې او بیا در باندې غسل اوړي. چې دی ووایي نو هغه واپس شو، ځان سره توبې وباسي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، روان شو. د استغفار یې په دې وي چې هغه غسل نه کولو، او اوس خو بهر وخت غسل کول غواړي، چې کله بول کوي هغې نه پس به غسل کول غواړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې د دې 4 واړو استاد هغه موز نه فارغ شو، سلام یې وګرځولو، بیا سړی څه شو؟ وی صیبه خو لاړو، ویدو کوي رای ولي، یو کس یې ورپسې واستولو، هغه یې راوست. بیا د دې نه تپوس کوي چې تاسو دا مسله چې دته بیان کا دا تاسو قرآن کې لیدلی وه دغسې جزیه؟ وایي چې نه، قرآن کې خو دا جزیه نشته، موږ نه لري. په حدیث کې مې لیدلي وه؟ وایي چې نه. وی بیا ما ولې داسې وي؟ وی مونږ خپل رای، خپل سوچ، ذهن نه کار واخیست. نن سبا اغیار، پیرنګي، یهودي هغه دغه کوشش کوي چې هر یو مسلمان ځان ته یو لار جوړه کړي، په چا پسې نه ځي، هر یو بیل بیل رواني. او دا د تفرق او د بیلتون چې کوم دی نو انتهایی مؤثره ذریعه ده. دې سره به د الله جل شانو د طرف نه نازل شده برکات هغه ټول اوچت شي، هر یو کس به ځان ځان ته پاتې شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمائی من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا، سواد اعظم سے الگ ہوا، د مسلمانانو غټ جماعت سره شي، د مسلمانانو غټ جماعت په دې ائمه باندې اتفاق را روان دي. د مخکې ټول دنیا کې تاسو وګرځئ، د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دغه مقلدین ډېر زیات دي، په هغه فقه عمل کوونکي. بیا د نورو ائمو، امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله. ځکه بعضې حضرات وایي چې کوم سړی د دې 4 مذاهبو نه امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې د دې نه بهر شو نو دا سړی هلاک شو، او دا د حدیث مفهوم دی. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا تو وہ جہنم میں گر گیا. او یو حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیوه او شیر مخ هغه بیزه زر ماتی، شاذ ولا فاز. فاز هغه ګډې بیزې ته وایي چې هغه یوازې سریږي. کور کې یو سړي یو بیزه ده، هغه سری 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 په سران باندې لاړه، غره ته ورسېد، داسې ځای ته لاړه چې هغه ځنګل له شیرمخان دي، اوس یوازې سری، نو قطعا شیرمخ نه پرېږدي ځکه چې یوازې ده. او شاذ هغې ته وایي چې رمې سره سرې ده، خو رمې پرېښوه او بیا د رمې نه بېله شوه، ځان ته شوه، اوس هم شیرمخ وایي. او چې کله په رمه کې وي نو بیا ورته نږدې په وس سره نه راځي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ائمو اختلاف دا رحمت ته، فروعاتو کې اختلاف، د صحابو کې دا اختلافو. بعضې صحابه کرام داسې دي چې هغوی به بسم الله په زوره وي په موس کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. بعضې صحابه داسې وو چې بسم الله به سرن په پټه وي لکه څنګه چې مونږ وایو په پټه. بعضې صحابه داسې دي چې هغوی به وي چې وینه د پوزې نه راشي او سړی ښکر ولګوي بدن نه وینه راووته نو اودس ماتېږي، او بعضې وي چې نه ماتېږي.
بعضې حضراتو صحابه ووی چې ځان ته خپل شرمګاه ته د لاس یوړو نو هغې سره اودس ماتېږي دغسې چې د لاس یو او بعضې وی چې نه ماتېږي نو مسله په احادیثو کې ذکر کړي من مس ذکره فلیتوضأ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وهل هو الا بضعة منك چې دغه شی دا خو ستا د بدن یو ټوکړه ده پوزې ته لاس وړې نو اودس نه ماتېږي نو هلته هم چې لاس یوسې اودس نه ماتېږي صحابو کې اختلاف بعضې صحابه کرام وایي عبدالله ابن عمر صاحب چې د سمندر په اوبو باندې اودس کې نو مکروه دي او نور جمهور صحابه وایي چې د سمندر په اوبو باندې اودس کې نو هیڅ پروا نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته هو الطهور ماؤه والحل میتته لیکن سره د دې حدیث د صحابو په خپل کې اختلاف شته دا غي اختلاف ته چې دا رحمت ته او دې سره بلتون ناراضي ځکه صحابه کرام په یو صف کې ولاړو صحابه کرام په یو امام او مقتدا شنور به ورپسې ولاړو صحابه کرام په یو بل باندې چې کوم نه خپل مال او جان قرباني کول ځان مې نه هر پرې خو بل به مړول نو وارد صحابي به مړول سره د اختلاف نن سبا دا اختلاف د دشمنی د کنزلو د بدردو د سپکو ویلو د هغې سبب ګرځي حالانکه دا خو په دین کې صفا صرف حرام دي الله رسول فرمایي چې کوم سړی مړ شي مسلمان اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مردوں کی نیکیاں اس کا تذکرہ کیا کرو اور ان کی برائیوں سے رک جاؤ ستاسو خپل مړ نه مراد مسلمان دی چې په اسلام باندې وخت یې خپل مړی نه مراد قادیانی او مرزایی نه دی ځکه چې هغه ملحد او زندیق دی خپل مړو نه مراد یهودي او پیرنګی نه دی بلکې د خپل مړو نه مراد مسلمان دی د مړو د خو خبرو تذکره کوي وکفوا عن مساویهم او دا غي د بدیو نه ایثار شي دا غي تذکره مکوي د کې دا شی او د کې دا شی او د کې دا شی ځکه چې اوس خو هغه لاړو او ته چې کینو غیبت کې دا هغه مړ دی دا څومره سپکه خبره ده دا الله رسول فرمای عام مسلمان په باره کې چې پاغه کې سخوم او دلته کې ائمه اولیاء هغه وفات شوي پاغه پسې داسې خبرې او بدرت ویل کېږي چې دې ته دین ویلي دي زما عزتمند اتحاد کله راتلی شي په دې صورت دا خو شیطان غواړي دا يهودي غواړي دا پیرنګي غواړي نن سبا د مسلمان نه کافر یریږي او په دې یریږي چې دای کله یو شي افغانستان او پاکستان دواړه داسې اسلامي حکومتونه دي چې د دې عوامو کې کومه دینداری ده داسې په دنیا کې په بل یو ملک نن سبا نشته دا هم درته وایم چې حرمین شریفینو کې زمونږ مقدس مقامات دي هغه د دنیا په بل یو ملک کې نشته بیت الله په بل ځای کې نشته ډېره پاکه خاوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک مدینه منوره کې دی په بل ځای کې نشته لیکن د عوامو د دین سره مضبوطیا چې څنګه دي دوه ملکونو کې داسې په بل ځای کې نشته او د ټول دنیا په دې دوه ملکونو باندې نظر دي چې دا کمزوري کی هر لحاظ سره جغرافیایي لحاظ سره مالی لحاظ سره معیشي لحاظ سره هر یو په خپلو کې چې کوم نه د دوستۍ او تعلقاتو په بنیاد باندې چې کله دا کمزوري شي د دې عوام کمزوري شي بیا د دیوال باسان نو عرض می دا کول زما عزت مند چې د صحابه په خپل کې اختلاف وو بیا نن سبا بعض خلک وایي چې الله بھی ایک قرآن بھی ایک پیغمبر بھی ایک دین بھی ایک تو اختلاف کہاں سے آیا کلمت حق ارید بها الباطل دا الفاظ ٹک دی لیکن مراد تے باطل لا کوم اختلاف چې دا مو د صحابو په منځ کې دا اختلاف روا دی دا الله رسول د دې گنجائش ورکړي زه تاسو ته مثال درکړم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تاسو ته مشهور هستی ده په امت کې دویم افضل ترین دی یو بل صحابي دی هشام مسکول هغه صحابي دی رضی الله عنه په مسکی سبق په زور وي نفل کو نو سبق په زور وي نو چې کوم آیتونه کوم قرات د قران پاک کومه حصہ غ تلاوت کوله په مسکی نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه واوریدا نو هغه یو شان وی او حضرت عمر رضی الله عنه هغه قرات بل شان وی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې د څنګه هغه الفاظ بدل وین وی ما قریب و چې ما د
کپړې نه نیولې وې او راښکلې مې وې، یعنی مز مې پې مات کړی وې. اخو واشدهم فی امر الله عمر، په معامله کې سخت وایي. ما انتظار وکړو چې کله مز ختم کو، د مز نه پس ما د کپړې نه ما ورته ته د قرآن څنګه وې؟ وی چې زه خو یې داسې وې. ما ورته چې ما ته خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه دی ښولی، داسې راته ښولی. نو پیغمبر علیه السلام ته د کپړې نه نیولې بوتلو، لکه دا څه جرم کې چې چا سړی نیولی داسې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي عمر څه چل دی؟ وی چې یا رسول الله تا ما د قرآن یو شان ښولی دی او دی بل شان وایي، دی مې تا څخه راوستی دی. ما ته وایي چې کپړه خو یې پرېږده. ما کپړه پرې خو صادر نه نیولی یا کمیس. بیا وایي هغه ته وایي هشام ته چې او ته اولو له اقرا یا هشام فقرأ. هشام تلاوت شروع کړو. نو چې کله هغه آیتونه ختم کړل نو د الله رسول فرمایي هکذا انزلت، دغسې نازل شوی. بیا عمر صاحب وایي چې ما ته وایي چې اقرا یا عمر الان، ای عمر اوس ته وایه. وایي چې ما وایي نو ما ته وایي هکذا انزلت، دغسې نازل شوی. یعنی دا قرآن داسې ویلی شي او داسې ویلی شي. بیا یې وفرمایل چې جبریل ما ته راغلی او ما ته یې ویلي چې انزل القرآن على 7 احرف، قرآن کریم په اویاو انداز سره، په اویاو طرز سره، په اویاو قراتونو سره، په اوو قراتونو سره نازل شوی. بعضې حضرات د دې نه مراد تقیید اخلي، تعیین اخلي، او بعضې ته نه مراد تکثیر اخلي. بعضې وایي چې اوه قرات دي صرف، او بعضې وایي چې نه د عدد د کثرت لپاره دی. قرآن پاک کې و حدیثو کې د اوو، د اویاو، د 200 عدد د کثرت لپاره ډېر استعمالیږي. یعنی د عربو چې کومې لهجې وي قبایلو کې، نو هغه لهجو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن پاک د لوستو اجازت ورکړی و. هسې نه چې تاسو قرآن پاک به بل تر شروع کوئ، نه، دې نه مراد هغه دی چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې. دا اوس اختلاف دی. عمر صاحب یو شان وایي او هشام صاحب بل شان، او د الله رسول ته فرمایي چې ټیک نن سبا چې ته په کوم باندې عمل کې او ستا خلاف څوک وکړي نو ته ورته وایې چې دا نه دی جایز، دا د اسلام نه ووت، دا دین نه دی، دا فقه نه ده، د دین پرېښو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرېښول. حالانکه دام شته، دام شته. امام ترمذی رحمه الله، امام ابو داود رحمه الله په کتاب کې هغه باب هم راړي ما مست النار، او چې کومنا الوضوء مما مست النار، ترک الوضوء مما مست النار، چې په اور باندې کوم شی پوښ شي هغې نه به اودس کې. بل باب راړي چې په اور باندې کوم شی پوښ شي هغې نه به اودس نه کې. بعضې صحابه به وایي، ابو هریره رضی الله عنه، چې په اور باندې کوم شی پوښ شي هغې نه به اودس کې. لکه سړی چای وڅکي، پخ کړی ترکاري اخري، کټوۍ کې پخ شوي ده، روټۍ اخري چې نوړی یې تېره کړه، اودس مه کې. اوس که اودس دی په بله طریقه مات شوي که نه، دا مسله وه غټه صحابو په دور کې. عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې نه، اودس پې نشته. دا هم صحابي دی، دا هم صحابي دی، په خپله کې اختلاف. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه خندق په موقع صحابو ته وفرمایل چې کله هغوی کورونو ته رالل، جنگ ختم شو، نو د الله رسول ته جبریل رالو. نو چې صاحب د الله حکم دی، چرته بنو قریظه یهودو سازش کړی دی په خندق کې، هغوی د تللي په هغوی حمله کولی په یهودیانو به. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان او د ماسپښین نه پس روان شول، مازیګر ته نږدې، مازیګر وخت لا نو داخل شوی. د الله رسول صحابو ته وفرمایل لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں نماز کوئی بھی نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پڑھے. یعنی مز بنو قریظه ته ورسوئ، د هغوی چې کومه علاقه ده د هغوی کلا نه تاو شي، هلته مز ورسوئ، د مازیګر مز. صحابه روان شو، پوره لښکر چې روانېږي په هغې کې وخت لږ. بعضې صحابه هلته ورسېدل، بعضې صحابه داسې وو چې هغوی رستو پاتې شول، نو په هغې کې اختلاف راغی چې څنګه رستو پاتې شول، نو لا رسېدلي نه دي چې د ماښام داخل شو، نور پرېوتو او بس پرېوتو والو نږدې وو. دی وی چې مونږ مونځ کوو. نورو صحابه ورته وی چې د الله رسول منع فرمایلی ده چې مونځ به نه کوئ په لاره کې، چېرته به یې رسوئ؟ بنو قریظه. دی وی چې نه، د الله د رسول له وینا او د ارشاد مطلب دا نو، د هغوی مطلب دا چې زر لاړ شئ، تیز لاړ شئ.
دا اختلاف شو. نو څه صحابه په لاره کې د مازیګر موزه کو چې دا خو موږ نه قضا کېږي، بیا د هغې نه بس ورسېدل. او څه صحابه لاړل هغې نه موږ قضا شو بنو قریظه کې وکړو. ولې د الله د رسول وینا ده چې هلته ورسېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا دواړه صحابه رال چې یا رسول الله دی داسې وکړل، هغې وی دی داسې وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړو ته وی چې ټیک مه کوي. د اختلاف ته صحابه نن سبا چې معمولی اختلاف د ائمو راشي دا نه ده، او د ده په ذهن کې چې کوم خبر راځي د قرآن پاک او د حدیث نو هغه ټیک ده. حالانکه ائمو احادیثو باندې نظر دی، هغې تطبیق کړی دی، او دی مسکین ته یو حدیث ته ملاو شوی په هغې باندې عمل کړی نو ټول پرېښي. نو عرض مې دا کولو چې د صحابو په خپله کې اختلاف و، دا اختلاف د اتحاد او اتفاق منافی نه دی، سره د دې راتلی شي. دی ائمو اربعو به د یو بل ډېر قدر کولو. امام ابو حنیفه رحمه الله ټولو کې مخکې تیر شوی دی، امام مالک رحمه الله ورپسې زر وفات شوی دی، امام شافعی رحمه الله ډېر رستو راغلی دی. په کومه ورځ چې امام ابو حنیفه رحمه الله وفات شوی دی په هغه ورځ باندې امام شافعی رحمه الله پیدا شوی دی. په کوم کال کې؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله بیا د امام شافعی رحمه الله شاګرد دی، لیکن د یو بل سره په زړونو کې احترام عقیدتو. امام شافعی رحمه الله د امام صاحب ډیر زیات احترام لري، په زړه کې لیدلې نو احترام دی. دا اختلاف رحمت دی. کوم اختلاف چې په خپله کې د انتشار، د تفرق، د ډلې بازۍ او دغه د پرې جنبې د جنگ جګړې د کنځلو سبب ګرځي، دا اختلاف الله جل شانه نه دی خوښ، د الله د رسول نه دی خوښ. دا سړی دین کې بیلتون کول غواړي او په مسلمانانو کې تفرق راوستل غواړي. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ولا تفرقوا، ولا تفرق مه کوئ، اعتصام بحبل الله کوئ. جدا کېږئ مه د یو بل، یو لاب نشي بل بل لاب نشي. دا هغه تفرق دی چې یو بل پسې سپک وي، اتحاد او اتفاق نی. لکه څنګه چې په نورو اغیارو کې فرقې پیدا شي. بل ځای قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هغه خلق چې دین کې تفریق پیدا کو، تفریق یعنی ډلې ډلې، جتی جتی، وکانو شیعا، او دی جماعتونه جوړ شو، لست منهم فی شیء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې ستا د هغې سره ګورې هیڅ تعلق نشته، هیڅ تعلق دی وسه. دا اختلاف دی چې په اصولو کې اختلاف دی. او زی په زی الله جل شانه د اتحاد او د وحدت په باره کې فرمایلی. عرض مې دا کولو چې دا راځي په قرآن پاک باندې، جغرافیایي لحاظ سره نه راځي. زمونږ وطن پاکستان دی او هغه افغانستان دی، زمونږ سرحد بیل دی، د هغې بیل دی، زمونږ وطن بیل دی، د هغې بیل دی، زمونږ حکومت بیل دی، د هغې بیل دی، هغه عرب دی، عرب بیل دی، خلیج ملکونه بیل دی، دا بیل دی، دا بیل دی. د مسلمانانو جغرافیایي تقسیم چې وکړي نو اتحاد نه راځي، قومي تقسیم چې وکړي اتحاد نه راځي. دا پښتون دی، دا پنجابی دی، دا سندھی دی، دا بلوچی دی، کله نه راځي، ځکه چې دا غیر اختیاري څیزونه دي. کوم یو کس چې په بلوچ خاندان کې پیدا دی هغه پښتون نشي جوړېدی، کوم چې په پښتنو کې پیدا دی هغه پنجابی نشي جوړېدی، کوم چې په پنجاب کې پیدا دی هغه سندھی نشي جوړېدی. دا غیر اختیاري څیزونه دي. اتحاد لپاره خدا سي څیزونه پکار دي چې هغه اختیار کې وستا، ستا په وس کې. د ژبې اختلاف دا غیر اختیاري دی، د چا ژبه یو ده، د چا بله. په ژبه باندې اتحاد او اتفاق نه راځي. هر یو کس د دنیا ټولې ژبې نشي ویلی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې ستاسو په دې اختلاف د ژبو کې د الله جل شانه نښې دي د قدرت. دغه یو د غوښې ټوکړه ده، دا د افریقې د باشنده په خوله کې هم ده او د پاکستان اوسیدونکي د پښتون په خوله کې هم ده. دی چې خوځوي نو یو شان الفاظ ترې روځي، هغه چې خوځوي نو بل شان الفاظ ترې روځي. څوک یو شان خبرې کوي، څوک بل شان. وفی السنتکم، تمہاری زبانوں میں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. دی ته خدای پاک نه خویلی، مطلب دا دی چې دا اختلاف دا شته دی، دا قابل برداشت. د مال او د فقر
دی بنیاد باندې په مالدارۍ باندې اتحاد نشي کېدی، په کسب باندې اتحاد نه کیشي، په کپړو په لباس باندې اتحاد نشي راتلی، په خوراک سکاک باندې اتحاد نشي راتلی. دا فقیر دی، دا فلانکی دی، دا ډینګړی دی. نو زما عزتمند عرض مې کولو چې د امت غټه مثلا نن سبا چې د هغې د وجې نه الله دې مونږ وساتي امت د فتنو سره مخامخ کېدی شي، هغه دا چې اتحاد او اتفاق نه دار. هغه اتحاد نه چې یو کس د قرآن پاک نه او د دین اسلام نه علاوه یو چغه ووایي چې یهودي او پیرنګي او مسلمان ټول یو دي، په دې باندې اتحاد نه راځي. ځکه چې دا خو داسې ده لکه یو سړی وي د آدم علیه السلام ټول اولاد چې کوم دی نو په خپله کې جایز دي، که په دې مذهب عمل کوي که په دې کې. حالانکې داسې نه ده، د آدم علیه السلام په اولاد کې کافر دي، مشرک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته وفرمایل چې ستاسو مثال یعنی د مسلمانانو او د مشرکینو مثال داسې دی لکه یو غویی وي دا غرنګ تور وي او په هغې کې وړه غونې ټاکۍ سپینه وي، دا وړه ټاکۍ سپینه مسلمانان دي او دا نور ټول تور چې دی دا کافر دي. په دنیا کې کافر دي، دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی لیکن مشرکین دي، کافر دي. او یا سپین غویی وي په هغه کې توره ټاکۍ. نو زما عزتمندو د اتحاد دپاره دغه اصول بنیادي باس د الله جل شانه مخکې ذکر شي و چې د الله جل شانه حقوق سری قرآن پاک ته وګوره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح او چې نه پوهېږي د علماو نه تپوس کو، د علماو نه تپوس کو. مدارس شته، مفتیان شته، علما شته، هغوی چې تا ته کومه لار ښیي په هغې باندې ځه. دغه لار د حقوقو د ادایګۍ د یو بل سره په دې باندې اتفاق راځي. الله جل شانه دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.